بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. دا سورة بقرة دا پارا ولدا سورة دویم دی آیات دی یو کم آتیا دی. پا دی آیات کی رب کائنات و مسلمانانو تا خاص کر و نبی علیہ السلام و صحابو تا خبروی چه دغه یهود دغه نصارا دغه صایبین دغه مشرکین دا یو حکم یو خبره په خپل لاسو ولیکي بیا وای دا الله په تورات کې دا ویلی دی. نن سبا هم هوبهو دغه پنجفریان دغه اهل حدیث دغه توحید ټرسټ والا دغه دیوبندیان بریلیان دغه شیعیګان سنیان دغه ذاکرین دغه شیخ الاسلام برای نام شیخ القرآن شیخ الحدیث د خپل ځانه یو فتوا جوړه کی بیا وای دا الله ویلی. لکه د مثال په توګ پنجفریان دیوبندیان حنفیان الله په قرآن کې د تیور کولو 2 کاله یې دي دغه برای نام توحید اشاعت و توحید و سنه والا وای چینی تا 2.5 کاله تی نسبت و الله تکی دی په خپلو د دی اکابرونو لیکلي دا هغه رقم تعویضونه دی ویلي کی په کتابونو کې وای دا د الله له طرفه دی دا نبی ویلي دی د خپل ځانه په خپلو لاسو باندې یو فتوا جوړه کی نسبت الله لکه توحید ټرسټ والا وای دا د مسلم روایت دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم شیطان مسلمان سوی دی وای دا الله ویلی دی دا پر الله باندې افترا ده دا هغه مسلم د خپل ځانه دا روایت جوړ کړی دی او نسبت و نبی ته کړی دا هغه رقم بریلیان دی وای غیر الله را ننګول نظرونه ورکول پر دین پیسې اخیستل وای دا الله ویلی دی په لاسو یې په خپله لیکلي وي دا هغه رقم چاشتونه دي تعویضونه دي د مړي د روح د راتګ دی وای په پلاني فتاوا کې په مشکات شریف کې په بخاري او په سیاه سته کې دا لیکلي دي چې روح راځي په ننوځي بیا داسې انسان ژوندی کېږي دا ټول د دوی د لاسو لیک دی او نسبت الله ته کوي. وای انبیا بدنونه نه خاورې کېږي نسبت و الله ته کوي دا دوی په خپله لیکلي دي. وای شهیدان ژوندي دي په قبرونو کې د دوی بدنونه نه دي خارج سوي دا دی په خپله په کتابونو په سیاسته او بخاري او مسلم کې لیکل سوي دي او نسبت الله ته کوي. لکه څه رقم چې دلته رب کائنات د یهودو د علما د اهل کتابو د علما د هغه علماء سو د فرعون سو هغو په خپل لاس باندې به یو فتوا جوړه که او نسبت به الله ته کوي حلال و حرام د ځانو جوړول. لکه څه رقم چې په دې آیات کې دي فویل
هلاکت دی، افسوس مقام دی، خرابی ده للذین هغه خلکو ته یکتبون الکتاب چې لیکي یو فتواوي، یکتبون لیکي الکتاب یو خط یو فتوا وای تعویض الله ویلی دی د الله نبی. دا په کوم آیات کې د الله نبی ویلی دی؟ په کوم حدیث کې د الله نبی څخه دا ولیکم؟ دا 2.5 کاله ته په کوم آیات او حدیث کې راغلی دی؟ دا مړی راژوندي کېدان ورو راکړل دا په کوم آیات کې دي؟ د انبیاو بدنونه نه خاورې کېدل دا په کوم دا دوی په خپلو لاسو لیکلي دي. للذین هغه علماء سوء هغه براینام مناظر الاسلام شیخ القرآن یکتبون الکتاب بایدیم دی هغه خلک چې دی لیکي په خپلو لاسو سره فتواوی ثم پس دی یقولون وای هازا دغه فتوا چې ده دغه چاشتونه تعویضونه دغه د لوی سړي ته تی ورکول دغه په نبي جادو سوی، دا د نبي شیطان مسلمان سوی، دا د لمانځه بعد کې دعاګانې، دا ختمونه، دغه اسکاتونه، دا اله اسکاتونه، دغه پیران ناستې ورښځو ته تعویضونه ورکول، دا ټوله شرکیات او کفریات دي. ثم یقولون بیا وایي دا پیران نقشبندیه سروردیه قادریه چستیه هذا من عند الله دا له جانبه د الله دی، دا تعویض دی، دا درواژ غواړي من عند الله له جانبه د الله لیشترو چې په واخلي بي په دا فتواو سره لیکلي په خپله دي د دې بزرګانو د دې اکابرینو د دې شیخ الاسلام د دې شیخ الحدیث هغه بیمانان علماء سوء هغه مفتیان هغه خیر بي په هغه سره سمنان روپۍ قلیل لږ فویل افسوس دی، فویل خرابی ده، فویل هلاکت دی لهم د دغه ملایانو مفتیانو دپاره مما د هغه وجنه کتبت چې هغو لیکلي دي ایدیم په خپلو لاسونو سره وویل خرابي ده هلاکت دی افسوس دی لهم د دې دپاره مما د هغه نه یکسبونه چې دی ګټي. په دې سره بیا د خلکو دین یې به برباد کړی دی. دغه ملایان دوی په الوهیت نیولي دي، دغه په ربوبیت نیولي دي او نسبت یې والا ته کوي. دغه رقم په سوره العمران کې پاره 3 ده، سورت 3 دی، آیات 88 دی. و ان بشک منهم د دغه کتابونه د دغه شیګانو د دغه سنیانو د دغه پنځپیرانو د دغه عثمانیانو د دغه مسلمینو د دغه تبلیغیانو لپاریکن یو ډله ده یلؤونه چې دوی اړوي السینتهم خپلې ژبې بالکتاب په ویلو کې د الله د کتاب. تورات یې مخته پروت دي، انجیل یې مخته پروت دي، زبور یې مخته پروت دي، لکه نن سبا د الله قرآن یې مخته پروت وي. لتحسبوهم تاسو به خیال کوئ، تاسو به پوه یاست، ستی به دا خیال وي چې من الکتاب دا د الله د کتاب دی، د الله د قرآن دی. وما هو نبوي دا د الله ده، وما هو نبوي من الکتاب د الله د کتاب، نه به په تورات کې وي، نه به په انجیل کې وي، نه به په زبور کې، نه به د الله په دې قرآن کې. ویقولون وایي دغه مفتیان و پیران بیمانان مشرکان مسلک پرسته ووایي دا چې دی من عند الله علی جانب د الله.
وما هو نجد دا دی خبری دا د نبی په باره کې وایي نبی ژوندی دی اوري ویني راننګوا علي راننګوا حسین راننګوا اولیاء او دارونه کراننګوا الا وما هو من انجله نجد الله جانب د الله نبی انسان خوراک کوئی مرسو بدن ختم سو شهید مرسولو من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین دا که انبیاء دی که رشتیا ویونکي دي که شهیدان دي که صالحین دا ټول بدنونه خاورې سو د دوی ارواحان په جنت کې وي او که کفار و منافقین و مشرکان د هغو ارواحان په جنت ویقولون دوی وایي الله الله فرعلا الكذب درو وهم دي يعلمون شپودي کتر لاس راټین چې سدات کم آیات الله ورسته ولي که پغاړه که کم آیات د الله نبی ورسته ولي که تر وزړوا کم د المنځ بعد کې د دعا ته کې دا په کم آیات حدیث کې راغلي دي دا د مړي دعا بعد کې دعاګانې تکول او د نکاح بعد کې دا په کم آیات کې راغلي دي دا ته چې لمونځ کې دا پیسې اخیستل دا آرامې دي دا رقم آرامې دي لکه یو رنډۍ سه پر بدل اخی شیعه پر ماتم اخی دا ستا امام وایي امام ابو حنیفه وایي په هغه کتاب کې وایي دا مشتی پر ماجد کې پروت مختصر کدری ورته وایي پر اتیا ته صفه وایي نو زما ورونو دا پر الله باندې د ځان خبرې تړي دروغجن دي ولي چې په خپل لاس باندې وای بخاري لیکلي دي سیاستہ لیکلي دي علمګيري لیکلي په علمګيري کې خدام لیکلي دي چې د شپې د پاره یو شته په پیسو را ده حلاله ده او په مسلم کې لیکلي دي په بخاري کې لیکلي دي په بخاري کې دام لیکلي چې موعظتین د الله د قران حصہ نه ده نو زما ورونو د الله سره ورېږي د الله قران ځکه واخل دوانا ان الحمدلله رب العالمین